رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو او دا دین د ټولو ادیانو کامل دین وګرځول. د دې نه پس نه بل پیغمبر راتلونکی دی او نه راځي او نه بل دین دی. خو دین اصل کې دا 5 شیزونه دي: عقاید دی، عبادات دی، معاملات دی، سزا دا، آداب دی. بیا عقاید چې ځان له 5 قسمه باندې دي: الله تعالی باندې ایمان راوړل، فرشتو باندې ایمان راوړل، په کتابونو د الله پاک باندې ایمان راوړل، په رسولانو باندې ایمان راوړل او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړل. دغه شان چې کوم دی بیا عبادات هم دا 5 قسمه باندې دي: منځ دی، زکات دی، روژه ده، حج دی، جهاد دی. معاملات چې دي دا 5 قسمه باندې دي: مالی معاملات کول دی یو بل سره، یا چې کوم دی عالی معاملات کول، مثلا نکاح، طلاق وغیرہ. او دریم چې کوم دی باهمي په خپل منځ کې یو بل سره جنگ جګړې راځي، د هغې په مابین کې چې کوم دی عدالت اختیارول، امانتي معاملات کول. او بے ترکه او میراث دا معاملات دي، کم پلار وفات شي بچی ته پاتې شي. دغه شان چې کوم دی بے سزا چې د هغې یېره په زړه کې پکاري او د هغې نه انسان ځان بچ ساتي، لکه څوک په ناحقه باندې قتلول، یا د چا مال په ناحقه باندې اخیستل، یا د چا سره بدکاري کول په زور طلبۍ سره، یا په چا باندې د بدکارۍ الزام لګول، یا که مسلمان چې کوم دی په هغه باندې اسلام پرېښودل. دا هم بیا په 5 قسمه باندې دي. دغه شان بیا آداب دا ځان له چې کوم دی نو لومبنی اخلاق دي، دویم بیا چې کوم دی په ښه طریقې سره او طور طریقې کول، ښه عادتونه کول. دریم معامره سیاسی نظریه به څه ساتي، معاشرتي امور باندې به څنګه ژوند تیرې. نو دا ډېر اهم او کامل اکمل دین دی. الله رب العزت په دې کې بیا مونږ ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په توسط سره دا را رسولی دي. خو د دې لپاره بیا دا پیژندل ضروری دي چې د مؤمن مسلمان دپاره کم اعمال دا فرض دي، واجب دي، سنت دي، مستحب دي، حرام دي، مکروه تحریمی دي، مکروه تنزیهی دي، مباح دي. دا کم باندې کم عذاب دی، کم باندې کم سزا ده، کم باندې کم اجر دی، کم باندې کم فضیلت دی، کم په کم وخت کې پکار دی. نو دې ټولو الله رب العزت چې کوم دی مونږ ته ډېر په مونږ باندې رحم او کرم کړی چې مسلمانان یې پیدا کړو، بیا د خپل کلام علم را کړی دی، بیا د خپل کلام سره واسطه زمونږ پیدا کړې ده، او بیا د الله حبیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ یې د هغه امتیان ګرځولي. نو دا هر مؤمن لا پیژندل پکار دي. په دغه سلسله باندې مونږ هم دغه بیانات 10 منټه 20 منټه ریکارډ کوو، د هغې وجې نه چې یاره دې مؤمنانو ته فایده ورسي، څه فواید دې والي. اوس خامخا تا خو هر مؤمن له پیژندل پکار دي فرض څه ته وایي، بیا د فرضو پرېښودلو باندې څه دي، په کولو باندې څه دي، په لیټ کولو باندې څه دي، واجب څه ته وایي، د دې پرېښودل څنګه دي، د دې کول څنګه دي، په نه کولو باندې څنګه عذاب دی.
پلیټ کولو باندې څنګه عذاب دی. سنت ستوي، مستحب ستوي، حرام ستوي، مکروه تحریمی ستوي، مکروه تنزیهی ستوي، مباح ستوي. نو دې ټولو باندې ځان پوهه کول او بیا په عمل کې راوستل د هر مؤمن ذمہواری ده، ذمہ داری ده چې یاره انسان په دې ځان پوهه کی او مخې ته په دې باندې خپل ژوند، خپل دین دې باندې ځان پوهه کی او ځان په وچلوي. نو الله رب العزت به دې دنیا او آخرت کامیابی دې انسان ته ورکوي. اوس فرض دا هغه ته ویل شي چې دا په دلیل قطعي سره ثابت وي د قرآن او بغیر د عذر نه چې کوم دی دا څوک پرېږدي نو هغه کس فاسق دی او د عذاب مستحق دی، او بیا چې د دې نه دغه کس انکار کوي نو دا کافر دی. دې ته فرض ویلی شي. او د دې بیا چې کوم دی دو قسم دي، فرض عین، فرض کفایه. فرض عین چې د هغې کول په هر یو کس باندې ضروري دي او بغیر د عذر نه د هغې پرېښوستل دغه سړی به مستحق د عذاب وي او فاسق به وي. لکه مثال په طور باندې 15 وخته مونځ یا د جمعې مونځ. فرض کفایه چې د هغې کول دا په یو کس باندې ضروري نه بلکې ته دغه کور دغه علاقې نه یو کس ادا کړه نو ټولو ذمه خلاصه شو. که هغه یو هم پکې ادا نه کړه نو بیا ټول مجرمان شو. لکه جنازې مونځ شو، یو علاقې نه یو کلي نه یو سړی لاړی بل کلي ته جنازې له ادا یې کړه، بس د ټولو ذمه ختمه شو. دا فرض کفایي دی. یو بل ملک جهاد شالو دی او د دې ملک نه ولا کس لاړ شي نو زه د دې هغه فرض کفایي ادا کېږي ورسره. بیا واجب دی. واجب څه ته ویلی شي چې دا دلیل ظني نه ثابت وي او بغیر د عذر نه دا پرېښودل د دې هغه کس د عذاب مستحق ګرځي او د دې انکار کولو والا چې کوم دی نو دا کافر نه او فاسق او فاجر دی. لکه مثال په طور باندې انسان وتر مونځ شو، دا واجب دی. اختر مونځونه داسې نور بیا پسې سنت دی. سنت څه ته ویلی شي نو سنت دا هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغه صحابه کرامو دا کړي وي د هغې ته سنت ویلی شي. بیا سنت ځان له په دوه قسمه دی، سنت مؤکده، سنت غیر مؤکده. سنت مؤکده څه ته وایي چې هغه رسول الله مبارک او صحابه کرامو همیشه کړی وي او بغیر د څه عذر نه هغه نه وي پرېښی نو او په هغې باندې چې کوم دی څه زجر او تنبیم دی خو هغې چې کوم دی هغه کړی نو دا دغې ته رسي د واجب حکم ته رسي، واجب ته بلکل نږدې کېږي. نو بلا عذر چې کوم دی دا پرېښودل یا د دې عادت جوړول نو دا سړی بیا فاسق دی او ګناهګار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محرومه دی. او چې مثال په طور باندې داسې کله د انسان نه پاتې شي په یو موقع کې داسې هغه هم ډېر زیات راګیري نو بس بیا د هغې واپس چې کوم دی معافي مو غواړي، استغفار مو وایي نو دغه انسان ته الله بیا بخښنه کوي. خو پرېښودل دا بلکل نه پکار دی. د سنت مؤکده وایي چې دې به خامخا چې رسول الله مبارک صحابه یې د دې تاکید کړی نو بیا به امتي له خامخا پکار دي دا به کوي لازما. او سنت غیر مؤکده هغه دي چې لکه هغه رسول الله مبارک او صحابه کرام هم داسې په بعضو موقعو باندې کړي، بعضو موقعو باندې نه کړي، بغیر د عذر هم پرېښودی شي سړی او په کولو باندې چې کوم دی انسان ته ثواب میلاویږي نو هغه دې ته غیر مؤکده وایي. لکه مثال په طور باندې روټۍ ته لاس اینځل،
په ښي طرف باندې ښي لاس باندې خوراک کول یا چې